نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. زما ډیرو خوږو مسلمانانو ورونو، پیغمبر علیه الصلاة والسلام د الله تعالی اخري رسول دی. د پیغمبر علیه الصلاة والسلام نه بعد بل نبی دنیا ته راتلو والا نشته. د دې عقیدې نوم عقیده ختم نبوت دی او د دې عقیدې پیژندل هغه زمون مسلمانانو د پاره ډیر زیات ضروری دی. بلکې چې کم مسلمان ته د دې عقیدې پته نه لګي، هغه مسلمان چې دی د هغه ایمان باقی نشي پاتې کېدی. عزتمندو مسلمانانو ورونو، د دې عقیدې اهمیت هغه وخت کې انسان لور شي چې کم وخت کې هغه نه یو سړی د ختم نبوت باره کې هغه تپوس وکړي. نن زموږ ډېرو مسلمانانو ته د عقیده ختم نبوت متعلق هغه معلومات نشته، خو عقیده ختم نبوت د ایمان هغه جز دی. خو چېرې عقیده ختم نبوت هغه موږ مسلمانانو ته نه معلوم، نو زموږ ایمان هغه باقی نه پاتې کېږي. عزتمند مسلمانانو ورونو، تاسو به په دې نیوزونو په دې یوټیوب باندې او په دې چینلو باندې کتلي چې څه کسان هغه ګرځي او د مسلمانانو نه تپوس کوي چې د عقیده ختم نبوت هغه مطلب څه دی، عقیده ختم نبوت څه ته وایي. نو عزتمند مسلمانانو ورونو، ډیر زیات ښه نوجوانان، تعلیم یافته نوجوانان، ایجوکیټډ نوجوانان چې دي، هغوی ته د دې عقیدې پته نه وي. نو هغوی بیا ملامته شي، بلکې ملامته سو د هغوی ایمان ته خطره شي. عزتمند مسلمانانو ورونو، د قادیانانو یو ډیر عجیبه چالونه دي چې کله زموږ نوجوان نسل سره ملو شي، نو دوی خپل هغه د کذب نه، د دروغو نه کار اخلي او زموږ مسلمانان هغه دوکه کوي. نو د دې دپاره ډیر زیات ضروري ده چې د ختم نبوت متعلق هغه مونږه څه سوالات هغه زده کړو، د ختم نبوت متعلق هغه څه خبرې مونږه یادې کړو. نو د هغې متعلق یو وړوکی شان کتاب دی، تعلیم ختم نبوت. دا یو ډیر مختصر کتاب دی. دا به انشاءالله زه شروع کوم. دا سوالات چې دي انشاءالله زه به در ورځې دوه یا درې مختصر واړه سوالونه دي. تاسو کوشش وکړئ چې دا سوالونه هغه په خپله باندې یاد کړئ، په خپلو ماشومانو بچو باندې یاد کړئ او په خپل نوجوان نسل باندې یاد کړئ، او دا خبرې نورو مسلمانانو ته هغه ورسوئ چې ټول مسلمانانو ته د عقیده ختم نبوت متعلق هغه معلومات حاصل شي او دغه مسلمانانو ایمان چې دی هغه بچ شي او د دغه دوکې او د کذب، د قادیانانو د دغه دوکې او د کذب نه هغه په امن و امان او محفوظ شي.